إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال. زما محترم مسنگ تاسو پته ده زینت المحدثین فخری پاکستان جناب حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه باندې ډیر سخت اعتراضات شروع دي او دا اعتراضات په علما نه کوي، دا اعتراضات هغه خلک کوي څوک چې د سار مونځ نه کوي، دا اعتراضات هغه څوک کوي څوک چې فاسق دی فاجر دی او ګیرخریلی دی، ټول نه بازی او زما محترمو په کبیره ګناهونو کې مبتلا دي. دغه خلق په شیخ ادریس صاحب باندې اعتراضات کوي. نو اکثریت خلق مالا تپوس کې مولوی صاحب تاسو کې تکلیف ونه کو. نو الله جل جلاله فرمایي چې کله په انسان باندې محنت بنشي کنه او انسان په خپل ایمان باندې محنت نه کوي، دی کې بیا د زناورو نم خطرناک خویونه او صفتونه پیدا شي. ما محترم اولئک کل انعام بل هم اضل. الله پاک فرمایي د داسې خلکو متعلق چې هغه علما نه پیژني، هغه مور پلار نه پیژني، هغه مشر کشر نه پیژني، هغه حلال او حرام نه پیژني، هغه انصافي او بې انصافي نه پیژني او نه د دې صلیحات ساتي. نو د داسې خلکو مثال دا د زناورو نه بدتر دی. پسترګو ټپې دا چا پسې لګیا دی، لږ سوچ وکړه. پسترګو ټپې پسترګو مچتې ناستي چې د مور او پلار بې ادبي او بیا د علماو بې ادبي. الله اکبر، دا زمونږ او ستاسو د پاره د هلاکت لوی سبب دی چې دې په وجه مونږ او تاسو هلاکیږو. اما محترمو بېشکه شیخ ادریس صاحب فرشته نه ده، پیغمبر نه دی، انسان دی او د انسان نه غلطي کیږي. نو منگ بچی کم دے خاموش نه پاتی کیږو چې کله یو عالم یا یو سړی یا یو ټیک ټاکر هغه چې کم دی داسې قسمه خبره کوي چې زموږ د دین نه خلاف وي، د قرآن حدیث نه خلاف وي، بېشک موږ به هغه په هر محاذ باندې په هر میدان باندې او په هر ساعت په هر غړۍ کې به هغه موږ رانیسو د دې غلطۍ تپوس به ترې نه کوو دا غلطي د قصدن کړې که خطان کړې. په هر حال اوس چې دا کومه زمانه چلیږي دا زما محترم و ماډرن زمانه ده، د سوشل میډیا دور دی او اکثریت تاسو ته پته ده چې د علماو څومره مخالفین دي او څومره دشمنان دي. اوس وخت کې د علما یو مظلومه طبقه ده، څومره علما شهیدان شو. اما محترم و مجبورن دا زمونږ فرض جوړیږي چې په کوم ملک کې موږ پاتې کیږو، د کوم ملک موږ خوراک کوو، څښاک کوو، دلته ژوند کوو، دلته چې کوم دی زمونږ درس او تدریس دی، دلته زمونږ اما محترم و زندگی ده. نو حب الوطن من الایمان، دا د ایمان یو حصه ده چې د وطن سره به محبت او د وطن دفاع به کوي. نو څوک د خپل وطن خلاف आवाज اوچت، د پاکستان خلاف आवाज اوچت، د فوج خلاف आवाज اوچت کو. تاسو دا غواړئ تاسو ناران شي راشي وکړئ کنه راشي، تاسو ځان ته ډیر بهادر قوم وای راشي دا پټکی به مونږ کوس کو، تاسو ته په سر راشي پته به مولای. الحمدلله په کم انداز کې علماء دیوبند چې حق بیان کړی دی نه بعد به یو بچی پیدا کیږي او مور به یو بچی زیږي او هغه به راغټیږي او هغه به بیا دغه شان حق بیانوي. یو ځای کې پروتي او هلته نه چې کم دی علماو پسې کلیپ راشیر کی بل زینا بل زینا او چې دا کم خلق د علماو خلاف تنقیدونه او اعتراضونه پکې دا د مخې تراشي کړه د کور نه خو چې کم دی کنه که تاسو سوچ کړئ یو زنانه د کور په یو ګیټ کې ولاړې یو بله زنانه په بل ګیټ کې ولاړې هلته نه چې کم دی یو بل پسې لګیا
تاسو هغه د ښځو کار شروع کړی مخامخ راشئ او اعتراض وکړئ بیا به هم پته لګي بیا به زموږ د زور او د طاقت تاسو ته اندازه وشي چې موږ په خپلو علماو باندې تن من موږ د دین اسلام دپاره خپل تن من خپل اهل و عیال خپل مال هر څه قربانو که نه قربان چې کله موقع راغله نو شیخ ادریس صاحب حفظه الله چې کوم بیان کړی دی او په هغه بیان باندې سخت اعتراضات شروع دي نو دا بیان د الله په ذات مې د قسمې تاسو پوره نه دی اورېدلی که چېرته دا بیان تاسو پوره واورئ نو زما محترمو چې دا کم اعتراضات دي کړي دي او دا کم غلط پوسټونه دي کړي چې تا توبه و استغفار ونه که او ته شیخ ادریس صاحب له الله نړۍ او معافي دې ونه غوښته زما نوم بدل دا ظالمان دي دا شپه ورځ دا ناست دي همدې ته چې دا زما محترمو د علماو د بیان نه نیمه حصه راوالي نیمه ترې نه کټ کړي اوس لکه مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة الله وی اے ایمان والاو مونځ ته مه نږدې کېږي نو ته اوس څه کې مونځ ته به نه نږدې کېږي وانتم سکار یعنی داسې حال کې چې تاسو د نشې په حالاتو د نشې په حالاتو کې تاسو مونځ ته مه نږدې کېږي نو اوس دلته دا یو جمله دا یو خبره دې راخستې ده او دا بله خبره نه اوري نو ته خو بیا نه پوهېږي ته خو به بیا ګمراه کېږي د هدایت پسې نو د شیخ ادریس صاحب بیان تاسو پوره واورئ او که تاسو سره نه ما سره په 03349046 نمبر باندې رابطه وکړئ زه به په وټساپ باندې در سینډ پوره بیان ما سره دی او تاسو د شیخ ادریس صاحب حفظه الله دا وایس هم واورئ چې هغوی په دې وایس کې څه فرمایلي مولانا صاحب محترم پورا بیان اصل کې خلک اوري نه خلکو ته دی نه ایډیټینګ کړی دی او غلط تشریحونه یې پیش کړي پورا بیان چې اوري نو انشاءالله هر سړی به وایي چې دا خبره ده حضرت څوک دا خو زموږ وطن دی د وطن ذکر به کوو د وطن ښه به وایو د وطن د مشرانو به وایو دلته هم ژوند دی دلته هم درسونه دي دلته هم ګرځېدل دي نو دا څه خبره ده چې پوره تفصیل چا اورېدلی نه دی اصل کې که نه پوټې پوټې کلیپونه کې خلک خراب جوړ کړي دي د الله تاسو خوشحاله دي خبره نشته زموږ ټول لوڼه دي یاره موږ ټول ته دعاګانې کوو هغوی ته هم کوو ځان ته هم چې الله زموږ او د هغوی د ټولو هدایت نصیب کړي جزاک الله داسې لوی بزرګان او داسې زما محترم و محدثین او بیا د سپینو ډکو نه تاسو ته حیا نه درځي چې داسې عالم دین د هغې د تنې نه تاسو سر کټ کړئ او د یو سپي پسې او د یو پیشو پسې او د یو خر پسې او د څه پسې تاسو به الله له څه جواب ورکړئ تاسو به الله له څه جواب ورکوئ الله ته به نه مخامخ کېږي شیخ ادریس صاحب حفظه الله او فرمایل چې دا یو ډیر خبیث او یو ګنده قدم دی چې دا ټرمپ که خدای پاکي داسې کې خیرې هم ورته کړي هغه خیرې هم په دې کلیپ کې ریکارډ دي دا کم کلیپ چې تاسو نیم کړی دی او دنیا ته سمو کو دا مو کو چې علماء کرام هم بدنام کو او د خلکو چې کم د اعتماد په خپل علماء باندې ختم کو ستاسو کار دا دی خو انشاءاللہ العزیز وہی یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے یہ رستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے تمام محترمو درخواست کوم د دې تنقیدونو د دې اعتراضونو نه نور منع شئ او الله ته سر په سجود شئ توبه وباسئ نن هم الله پاک زموږ او ستاسو د توبې په انتظار دی او که منع نه شوئ قسم په رب العالمین په لا علاج بیماریانو کې به الله مبتلا کی په داسې پریشانیانو کې به الله مبتلا کی چې زما محترمو د هغې به نه سر معلومې نه به کونه معلومې دا یاد ساتئ پوه شئ نو زه د خپلو نوجوانانو ته درخواست کوم د الله په خاطر باندې د الله د رضا دپاره دا چې کوم پوسټونه هم کړي دي یقینا زموږ زړونه هم ودردول نور هم څه ونه کړ زموږ زړونه هم ودردول شیخ ادریس صاحب داسې خلک پالو کوي چې هغه زما محترم علما دي هغه تاجد گزار دي هغه حاجیان دي هغې کې قاریان دي هغې کې مدرسین دي هغې کې زما محترمو
مصنفین دي تکړه تکړه خلک هغه د دین خادمین دي داسې خلک شیخ ادریس صاحب فالو کوي نو په ایمان وای تاسو د داسې خلکو زړه ازار کړی دی چې ستاسو انجام بسئ تاسو زموږ هیڅ نشئ کولی بس بغیر د دې ویډیوګانو نه او د دې پوسټونو نه دا خوله تاسو سره هم ده او ما سره هم دا خوله وګوره دا د خپلو علماو په حق کې د هغې په دفاع کې استعمالوم او تاسو په مخالفت کې فرق څومره دی اوس خپله سوچ کوئ قیامت په ورځ به الله ته حاضرېږو تاسو به د علماو په مخالفت کې را پاسئ او زه به د علماو په دفاع کې را پاسم انشاءالله چې یا الله ما د دې علماو دفاع کړې ورونو درخواست کوم زه په تاسو خفه کېږم نن هم الله پاک زموږ او ستاسو توبه قبلوي نن هم شیخ ادریس صاحب حفظه الله دا زموږ اکابرین دي مشران دي اما محترم او په خپلو کشرانو هغې ډېر خفه کېږي هغې تاسو معاف کوئ خو تاسو ته درخواست کوم چې د دې پوسټونو نه د دې غلطو حرکتونو نه نور منع شئ او آینده دپاره چې کوم دی داسې مه کوئ په خپلو علما کرامو باندې خلک مه بدزنه کوئ او د خپلو علما کرامو لمنه ونیسئ هغې سره مینه وکړئ محبت وکړئ چېرته میخاد او آباد اوسئ مولانا عبدالحق شاه همدرد خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله زه به ستاسو دپاره دعاګانې کوم السلام علیکم